هغه استادان او سټوډنټان د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول خامپور یو ښکلي نظاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار تاسو په خدمت کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. دا وخت زه د کوزدر تحصیلات انجی ګورنمنت های سکول خامپور کې سره ولاړ یم او دلته کې دا الکانو پروګرام دی د 1995 چې کوم کلاس د دې سکول نه فارغ نو هغه دلته کې راغون شوي دي 30 سال بعد او خپل هغه استادان هم د هغه وخت چې کوم د هغه له دعوت ورکړی دی د هغه استادان او سټوډنټان کوم چې په کال 1995 کې د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول نه فارغ او دی ورته سبق ویلی دی. دا هغه غونچه ده چې کومه تاسو مخامخ په نظر راځي او هغه استادان هم او هلکان هم ډېر کاله پس د یو بل سره نن د یوې غونچې په شکل کې چې کوم دی نو میلاو دي. مخامخ تاسو ګورئ یو ډېر ښایسته او یادګاري منظر دی. جی زما نوم خو ډاکټر سمیع الرحمن دی. زه د خپل والد محترم صاحب مولانا حبیب الرحیم صاحب په ځای راغلی یم. هغوی مدعو چونکې هغوی بیمار وو نو د دې وجې نه ملګرو دا خواهش بس جی محمد عزیز د میرے بټان اوسېدلی او دې کلاس ته ما میتھمیټکس او جنرل ساينس کولې. د وخت پرنسپل ګورنمنت هایر سیکنډري سکول خامپور مهرباني اسرار صاحب زما نوم کمال خان دی او د دې موجوده پرنسپل د هایر سیکنډري سکول خامپور او دا خو زه رالم هغه وخت د لکان چې موږ نو د مو سره په فزیکس خو دا ځینې پکې وو ځینې پکې نو مر د 94 پوینټ کې راغلی وم او میجارټي مې خپل شاګردان دي. جی تاسو زما نوم ثابت خان دی. دې ورو ته فزیکس کیمستري او بایولوژي پڑھاؤ. فزیکس کیمستري او بایولوژي. ثابت خان صاحب جی شهاب الدین teacher of these students in 1994 and 93. I teach them English, mathematics and physics. شهاب الدین خان انګلیش او میتھمیټکس جنرال فزیکس. جی نذیر صاحب زما هم استاد دی محترم. محمد نذیر نوم دی او په دې سکول کې دا الکان تقریبا 1995 کې ما وته چې ټوټه پوټه میث کولی. میث نذیر صاحب میث خولی. طاهر صاحب قابل قدر. زما نوم محمد طاهر دی. د خانپور ډیګري کالج ایکس پرنسپل یم. اوس ریټایر شوم او په دې سکول کې استاد پاتې شوی یم. ویریس سبجیکټس مې د هلکانو ته پړاو کړي دي. انګلیش مې هم پړاو کړی دی او دغه رنګې نور مضمونونه پوره د عربي مې هم پړاو کړی ده. ملټیپل ما ډېر مضمونونه پړاو کړي. جی محمد شیر ایکس پرنسپل جی چې خانپور دی لور په 1991 کې چونکې ما سبجیکټ سپیشلیسټ پوسټ اخیستی و زه هایر سیکنډري پورشن ته تللی یم. د 1990 نه مخکې ما د دې سره خپل ویریس سبجیکټ چې دی ټیچ کړي دي. همایون صاحب جی همایون خان ریټایرډ پرنسپل تندوړک سره تعلق ساتم او دلته کې په سی ټي جنرال پوسټ باندې د دې د کمپټیشن چې 1995 په سی ټي جنرال پوسټ باندې دلته کار کوم. بلی محمود صاحب جی پروفیسر فضل محمود د خواته کالج بانی پرنسپل او دلته مې اردو انګلیش دا اردو انګلیش تاسو دې ته خولی. جی قیوم خان چکدری دربار سره تعلق ساتم او دلته کې مختلف سبجیکټس میتھمیټکس اردو او نور داسې مختلف سبجیکټ ما کولي. شارمن صاحب چې کوم دی نو دام ډېر خلک پاس اپ کړی په ډي ام سی پسې نشته دی نه در راغلی او ټیک شو کلرک پاتې دی. اوکې سر جانزیب صاحب زما جهانزیب نوم دی او دلته په دې سکول کې د فزیکل ایجوکیشن ټیچر په حیثیت سره ما فزیکل ایجوکیشن تاسو خولی دی. جی جاوید اقبال مې نامه ده
چونکې په هغه وخت کې دلته د هایر سیکنډري نوی جوړ شوی نو زما دلته سبجیکټ سپیشلیسټ نو ما به دلته د بره پورشن کې مو اردو پړاوخله دلته به مې پړاوخله او بل اسرار صاحب دا هغه وخت کې ټیچر ډېر زیات کم و نو ویریس سبجیکټ چې کومه هغه موږ پړاوخل چې 15-13 کسان جی جی معلوم سمین دی د اسکول نه چې کله ریټیر شوی کلاس 4 جی بغزمین صاحب کلاس 4 جی نظیر محمد دی نذیر محمد یم د اسپن او د 1988 نه والا 1999 پورې سټي کوست مو مختلف سبجیکټ مې پڑھاو کړی خو زیات مې ساينس او میث پڑھاو کړی جی دا غیر نظیر زمان عبدالعزیز دی او د 19 اپریل 1988 نه والا 2000 اپریل 2015 پورې په اسکول کې پاتې شوم هغه شور مکو اول په سټي پوسټ کو بیا په اس ټي پوسټ باندې او مختلف سبجیکټ هم دلته پڑھاو کړی دا هغه طالب علم دی چې کوم عاجز چې کوم دی نو بیمار دی او د بیماری په صورت کې چې کوم دی نو دلته کې راغلی څه وایي تاسو الله دې وته خو هیڅ وسه او زه دې زیات حکومت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې بختورې غونډې ابتدا د الله د پاک نوم نه کول غواړم زه په اکبر بای تخواست کوم چې راشي او تلاوت وکړي اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت زمونږ د شاګردانو ډېر زیات ګټور پروګرام په دې بنیاد باندې زه ورته ووایم چې د جنازې نه علاوه نن دا دی مونږ په یو عام محفل کې بلکې د روغې جوړې او د مینې او د تعلیمي ماحول کې ناست او یو بل مو لیدو نو یو ځل بیا زه د دې شکریه ادا کوم د خان یقینا دا زموږ دپاره یو اعزاز دی په ټپه د غالبا چې فقیره دوه ګټې دې وکړې هم د خیر راوړو هم دې وکړه دې درونه زمونږ ډبل فایده وکړه لکه یو د خپلو ملګرو سره ملاقات وکړو یو د شاګردانو سره شاګردان زمونږ هم ملګرو کې هم 4-5 کسان داسې مابتیار صاحب دی او قاري صاحب او ورسره چې کوم دی نو امیر زمان خان صاحب دا وفات شوي د هغوی د الله مغفرت نصیب کړي اجتماعي دعا به د هغوی دپاره تیار شي بیا وکړي او زموږ دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده وایي د ملګرو سره پکې ملاو شو تاسو یو وار بیا ډېره مننه ډېره شکریه خوشحاله اوسئ ښاد او آباد اوسئ نو دا کم ګیدرینګ چې وشو ګیټ ټوګیدر چې وشو نو په دې باندې د الله نه لاک شکر ویستل پکار دي چې ډېر ملګري د امیر صاحب خبره هغه به وفات شوي څوک به په سفر کې څوک به په بل څه بیمارو کې څوک به په بلو مسلو کې اساتذه کرام صاحبانو کې به هم اکثر داسې شوي او شاګردانو صاحبانو کې به همي نو ستاسو بیا بار شکر ادا کوو او داسې موقع دا داسې کله راځي او واقعي چې دا ډېره دا مس کول نه دي پکار په دې سره بیرته موږ هغه زاړه ملګري چې کم د یو بل سره په یو پلیټفارم باندې په یو پلیټ باندې او په یو میز باندې کېناستلي او د یو بل سره خبرې اترې شیر کړي وي هغه بیا موږ ته موقع میلاو شوه او د دې وجه او سبب تاسو وګرځېدئ جزاکم الله ګوش شاګردانو تاسو د ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوم د هغې دوه فایدې موږ ته ډایرکټ راغلې چې خپل ملګري چې هغه سره د ملاقات مواقع ډېرې کمې وې هغه نن موږ ته حاصلې شولې زما ډېر وروڼه دي د دې ادارې نه به وتي زموږ نه به زیاتی شوی موږ به څوک خفه کړي څوک خوشحاله به کمي خو خفګان به ډېر شوی زه ترې اوس هم معافي غواړم او بله دا چې ستاسو کم حق و زموږ سره د پړای هغه به مونږ کما کوو نه ادا کړی په هغې هم درته معذرت کوو مونږ وبخئ او مونږ بخلي او الله هم خوشحاله لره او دا پروګرام چې چا رانج کړی دی د هغه کمیټۍ او د دې ټولو ملګرو بار شکریه ادا کوو ډېره مننه د شاګردانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی پکې مونږ هم یاد کړو مونږ رالو زما خو په دې سکول کې په وړاندې کې یو 2-3 کاله تېر شوي او بیا په وروستۍ کې د احمد شیر صاحب په شانتې 21 کاله مې پکې په یاړه راولي دي ما ته خو ځان ډېر بدې ښکاري چې د خپلو شاګردانو ته مخامخ کېږم ځکه چې ما ډېره سختي او ډېره زیاته دغه به مې کوو دا ماړه ورانه په سم په سیخ کې به مې نیولي او معافي دې غواړم چې د هغه سختو مختو هغه معافي راته وکړي که نه نو ما سره غم دی چې خدای پاک به مې په آخرت کې په عذابوي او 8 کاله وشي چې ریټایر شوی یم خو د هغې غم د لاسه ویم چې رب اوس هم لاړی و چېرته یو سکول ته و چاته مې څه یو څو ټکي وښوی نو زه لا نه یم ریټایر شوی اوس هم لکه ځم او باقاعده ځم لکه څنګه چې مخکې
روزانه تلمه داسې اوس هم روزانه تلمه. زما نوم کمین خان پرنسپل جی ایچ ایس خانپور موجوده او زما تعلق د مین بټان سره دی. د ټول نه اول زه د خپل استادان صاحبان چې د ما ټیچران هم پکې دي او بیا شاګردان ټول ته سلام کوم. ستاسو د زړه د خلاصه د کوم شاګردان چې موجود دي د 50 یا 45 ستاسو د زړه د خلاصه شکریا ده کوم چې تاسو زمونږ د ملګرو له زمونږ د سابقه استادانو له زمونږ د ټیچرانو له زمونږ د سپینګرو له تاسو دومره عزت وکړو. الله دې ستاسو عزت وکړي، الله دې تاسو قدر وکړي. کم چې بیماران دي نه دي راغلي په دریشه په 20 ګریډ کې دی هغه مطلب دی د ما شاګرد ډایرکټ هم پاتې بیا انډایرکټ هم پاتې دی. زه دغه لپاره د خیر دعا غواړم چې الله دې هغه ته صحت ورکړي. کوم چې وپاس شوي دي زموږ شاګردان الله دې هغه وبخي. کوم چې زموږ ملګري وپاس شوي 15 کسان لږ جوړېږي الله دې هغه هم وبخي. او زه بیا د خپلو ملګرو د ټول چې څومره زما د استادان د سپینګري نستي سید قیوم خان صاحب او سره زموږ د پریم صاحب د اموي صاحب د امام ټول شکریا ده کوم چې تاسو راغلئ او دلته د ملګرو سره کېناستئ. دا رونه دي زموږ کشران دي په دې خوشحالېږي. مونږ به دوی خوشحالي خیر ساتو، مونږ به دوی ته هر قسم فیسلیټي ورکوو. که زما په اینم دوی کار انشاءالله زه به ورته نه یم، زه به هر وخت دوی لپاره زه موجود یم انشاءالله. زما او زما سټاف ډېره مننه، خوشحاله شو، ډېره مهرباني. السلام علیکم. ډېر مشکلات دي، د فتنو دور دی، نو دې وخت کې بیا د خپل شاګردانو داسې یو سټپ اخیستل چې هغه خپل استادان ډېر په عزت سره وبدي او هغه دلته راشي د خپلو شاګردانو سره مطلب میلاو شي او خپل ملګري پکې ملاقات وکړي. نو دا ډېره زبردسته خبره ده. زندګي ډېره مختصر ده. الله دې تاسو له ټولو عمرونه درکړي او داسې پروګرامونو توفیق دې خدای تاسو له درکړي چې بار بار داسې پروګرامونه کېږي او موږ پکې د خپلو ملګرو سره ملاقات کوو، ستاسو سره هم پکې ملاقات کوو. ستاسو مشکور یم. الله تعالی دې تاسو د زندګۍ په هر میدان باندې دغه شانته کامیاب او بریالي آمین. جزاکم الله. نن ورځ زموږ لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ څنګه چې ملګرو وي چې دا زاړه ملګري کولیګز مونږ تاسو راغونډ کړلو او په دې کې مونږ ملاقاتونه وشولو او د شاګردانو سره هم زموږ ملاقاتونه داسې نو شوي، نو ټولو سره زموږ ملاقاتونه وشو. او دا ستاسو طرف نه د مینې محبت او د خلوص یو ډالۍ دي، خو د دې نه دام ظاهریږي چې او د استادانو د خپلو شاګردانو له هم ډېر مینه ورکړې ده، د خپلو بچو په شانته کې چې کمدانو ساتلي دي او ډېر محبت یې ورسره چې کمدانو کړی دی. الله ټول خوشحاله ساته. او په آخر کې زه بیا یو ځل شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو د دې کمیټې او د ټولو شاګردانو. ښاد او آباد اوسئ. الله پاک دې زموږ د شاګردانو له د برکت ژوند ورکړي. د دوی په محنت باندې، د دوی په کوشش باندې، په خلوص سره موږ ته چې دا مقرره کړه چې موږ د خپلو ملګرو سره میلاو کړو، دوی بل سره ملاقات وشو او دغه شان د خپلو شاګردانو سره هم ملاقات وشو. نو زه د دوی د محنت ته، د دوی د کړاو ته زه دوی ته خراج تحسین پیش کوم او الله پاک دې چې دوی له د عزت ژوند ورکړي. ډېره خوشحالۍ مقام دی. د دې پروګرام 1995 طالب علمانو چې زموږ کوم سټوډنټان دي، زموږ کوم کلاس فیلو دي، د هغو زه چیرمین یم. د اول خو زه د ټولو ملګرو د ټولو استادانو ډېره شکریا ادا کوم چې ډېر په مینه باندې راغله او زموږ دا دعوت یې قبول کړو. او د هغې نه بعد زه د اسرار بھائی ستاسو هم ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او دا پروګرام زموږ دپاره یو ښکلی ارینج کړو. مخکې پروګرام کې موږ هم د یو خبره کړې وه چې یاره زموږ د دې پروګرام به یو مقصد وي، یو ایجنډه به وي. نو هغه ایجنډه داسې ده چې یاره موږ داسې ویلو چې یاره زموږ کمزوري ملګري دي، نو د هغې دپاره به موږ فنډینګ کوو او هغه چې کوم دی دا ملګري به د ځان سره راوچتوو. نو په هغې کې دا ماشومتوب زما مخې ته نه د دا والد صاحب نشته او موږ تقریبا داسې ډېر ملګري زموږ سره دي چې هغه وفات شوي دي. نو تقریبا زموږ د ملګرو خاص کر د اورسیزو زه ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ سره باقاعده هر میاشت فنډینګ کوي او موږ د دې ملګرو د دې سهاره ملګرو چې کوم دی د دې یتیمانانو ملګرو چې د چا چې به موږ حق دی د دوی موږ برفور سپورټ کوو. د دوی د اختر، د دوی د جامو پیزارو، تقریبا د دوی د بیمارۍ چې څومره دمونه کېږي نو به انشاءالله موږ کوو او دا دغه به تر وخت څو پورې چې موږ ژوندي یو انشاءالله دا به جاري. په دې کې داسې ملګري زموږ سره دي چې هغه بیماران دي، داسې ملګري دي چې هغه نور هم لکه بې سره دي، بې روزګاره دي. نو زموږ سره یو ملګری راغلی، هغه هم دی د هغه ذمهواري موږ اخیستې ده. تقریبا ډېر ښه ملګري دي چې لکه د هغو په کور کې ډېر ضرورتونه دي، انشاءالله ټول به پوره کوو. نور زموږ داسې ملګري دي چې هغوی له موږ په کور کې چاردیواري نشته، هغه موږ ته جوړه کړې ده. د هغوی سره په کور کې د باتروم وغیره ضرورت دی، هغه موږ کړی دی.
او داسې ملګري دي چې زموږ سره هغه کاروبار دی هغه کمزوری دی هغوی دپاره هم ټیلې او داسې دوکانونه وغیره جوړ کړي دي هغې کې هم سامان اچولی دی انشاءالله دا به جاري ساتو انشاءالله د ټول ملګرو په مدد سره انشاءالله او د الله په مدد سره ډېره مهرباني جزاکم الله سلام پروردګار علمه دا زمونږ څومره شاګردان چې دوی دا پروګرام ارینج کړی دی د دې کومه کمیټي ده او د دې کم کسانو په دې کې انیشیټیو اخیستې ده چا پکې انسپایریشن ورکړی دی الہ العالمین دا ټول کامیاب کړي او په کم کم منزل باندې چې روان دي الہ العالمین خپل منزل مقصود ته په هغې کې ورورسې او الہ العالمین زمونږ دا کم ملګري اساتذه کرام صاحبان چې زمونږ استادان دي زمونږ ملګري دي دا دلته راغونډ شوي دي او ژوندي دي حیات دي الہ العالمین دي د دوی په ژوند کې برکت واچي او پروردګار علم چې دا دوی کم بوټي نال کړي دي الہ العالمین دي دا بوټي او هغه ورپسې نور چې څومره بوټي دي دا مثمر ثابت کړي او الہ العالمین دی رحم وکړي او زمونږ ډېر خواږه خښه استادان ځینې پکې بیماران دي صاحب فراش دي یعنې په کټونو باندې پراته دي د چا خپې خرابي د چا څه مسلې دي الہ العالمین دی هغوی له صحت عاجله کامله دپاره د نیک عمل ورکړي او په روغ صحت باندې چې هغوی کم اعمال کول پروردګار علم دی د هغوی هغه ثوابونه جاري وساري وساتي او الہ العالمین دی زمونږ هغه ملګري هغه مشران استادان جناب خورشید الحق صاحب چې هغه زمونږ د 5 نواله تر 10 پورې د میتھمیټکس استادو او ډېر ښه استادو یعنې ښه استاد دی بهرحال خو وفات شوی دی نو الله پاک دې درجې بلندې کړي او د هغه کړاو او د هغه خوارۍ یا د هغه دپاره چې کومې دعاګانې مونږ کوو یا الله دې ته قبولې کړي دغسې مابتیار صاحب زمونږ ملګری هم و باچا او واقع جو په حقیقت کې باچا و پروردګار علم دې د هغوی هغه سعی د هغوی هغه منډه د دې سکول دپاره د دې شاګردانو دپاره د هغه هغه مینه محبت د هغه هغه دوړ دوپ الله دې ولا هغه قبول کړي او پروردګار علم دې ولا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او څومره دعاګانې چې ورته شاګردانو کړي دي الله دې د هغه په حق کې قبولې کړي دغه رنګې هغه پرنسپل صاحب د صاحب چې دی دلاور خان صاحب عمر وختي وخت کې وفات شوی او زموږ سره خو زما سره خصوصا ډېره زیاته مینه وه چې را به هغه به چاته نه پاسېدو خو ما ته به پاسېدو الله پاک دې وبخي او الله پاک دې وله درجې بلندې کړي پروردګار علم دې په دې ټول چې څومره زمونږ ملګري دي څوک به رانه هېر شوي به هر حال په دې ځینې رانه هېر دي شاګردانو حاجي میر زمان خان صاحب زمونږ ډېر خوږ ملګری او ډېر انکل و زمونږ بیخي الله پاک دې وبخي او الله پاک دې ولا هغه سفر اسان کړي او دغه رنګې نور هم قاري صاحب عبدالرازق صاحب دغه زمونږ ډېر خوږ ملګری او الله پاک دې وبخي او څومره خلکو ته چې قرت او تجوید ښودلی دی الله دې قبول کړي او پروردګار علم دې چې څونه خلک بیماران دي هغه جوړ کړي شاګردانو کې به ډېر وفات شوي مونږ ته نومونه نه دي یاد خو الله ته یاد دي پروردګار علم دې وبخي او الله دې وله درجې بلندې کړي او څومره کسان که مسافر دي الله دې وله هلته پکې خیر او برکت ور واچي روزي دې وله الله پراخه کړي د ټینشن فراسټریشن وغیره سوچونو نه دې الله بچ کړي هارټ اټیک وغیره اچانکي مرګونونه او الله پاک د اسرار خان په عمر کې هم برکت واچي چې دغسې او دا ښه پروګرام نشر کوي او دا څومره ملګري چې راغلي دي الله پاک دې ټول خوشحاله کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک او دغه شان د کال 1995 ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول د شاګردانو او استادانو ملاف چې کوم دی نو د هغې دا فنکشن چې دی نو هغه سر ته ورسېدو او مال اجازه راکړه د الله په امان